بیا د تفسیر درې اقسام دي. یو تفسیر صحیح دی، بل تفسیر بالرائے دی، بل تفسیر بالاعتبار والتاویل. تفسیر پدری قسم باندې دی. یو تفسیر صحیح، یو تفسیر بالرائے، یو تفسیر بالاعتبار والتاویل. تفسیر صحیح ستوي. د تفسیر صحیح تعریف علما کوي ما يتوقف على المنقول، چې دا موقوف وي په منقول باندې. یعنی تفسیر صحیح هغه ته وي چې دا غي انحصار په نقل باندې، او د نقل نه مراد الکتاب والسنه. المراد من المنقول الکتاب والسنه، وکلاهما منقولان، او دا دواړه نقل دی من الابتداء الى يومنا هذا. دې کې ببل یو خبره مې یاد وسایله، سنت نه څه مراد دی؟ د سنت نه مراد ما انا علیه و اصحابی. نو صحابه کرام پکې رااله. تفسیر دا پدری قسم باندې دی. یو تفسیر صحیح، یو تفسیر بالرائے، او دریم تفسیر بالاعتبار والتاویل. نو تفسیر صحیح تعریف مولی کا ما يتوقف على المنقول، او المراد من المنقول الكتاب والسنه، او بیا والمراد من السنه ما انا عليه واصحابي. دا تفسیر صحیح چې دی نو دا ځان ته پسلور قسمه دی. پدې کې اول قسم تفسیر القرآن بالقرآن. او دا تفسیر القرآن بالقرآن دا د ټولو نه احسنه او غوره طریقه ده. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه په خپل فتاوا کې ذکر کوي، او ابن تیمیہ سره شیخ الاسلام وای ډېر مزه کوي وسره، او حقیقت کې هغه شیخ الاسلام وو. او څنګه چې هغه د حنابلو امام دی، نو دارنګ هغه د احنافو داغي د سرونو تاجم دی. خواري مهنت ډېره کړې ده. اگر چې یو بابا لیکلی دی من سما ابن تیمیہ شیخ الاسلام په هو کافر. نو که څوک مونږ کافر کوي په دې، نو کافر وچا چې ابن تیمیہ ته شیخ الاسلام وي نو کافر دی. دا کتاب مکتلی نه ځان ته کتاب وانه لې، دا کتاب عام ملاویږي، اوس پښتو کې ترجمه ملاویږي. من سما ابن تیمیہ شیخ الاسلام په هو کافرون. اپا دې بس نه دی کړي، بل عبارت یې مولی کې دا بس تاسو پکار راشي. وی خزل الله ابن تیمیہ، وی الله دې ابن تیمیہ رسوا کی چې دا دونه زور ولې ور کړی دی. خزل الله ابن تیمیہ، ورپسې بیا وی واعماه الله دې لون کی، واسمه واذله، ختیدی کون کی او ختیدی ذلیل کی. ابن تیمیہ ته خیری او کنزلی. خو بل د مزه خبره اوره
دا چې چا دا خبرې لیکلي کنه هغه دعوه دا کوي چې زه د شیخ زکریا رحمت الله علیه شاګرد یم. د شیخ زکریا رحمت الله علیه او رساله ملاویږي دا غي نوم دی اکابر کا تقوا. پاغي کې شیخ زکریا رحمت الله علیه ابن تیمیه ته اته پیری شیخ الاسلام ویلی. نو استاد چرته لاړو اوره مو خیال ترانه لا دې سره د تعصب ځان ته یو سیز دی ښا. او تاسو ته پته شته د شیخ الاسلام رحمت الله علیه چې دی ابن تیمیه دا د تفسیر ابن کثیر والم استاد دی. ادی په استاد ډیر مینو ابن کثیر اسونه چې استاد سره مینا ډیر او وګوره د ابن کثیر کتابونو ته وګوره البدایه وګوره دا تاریخ د عالم په کې شروع کړي البدایه والنهایه د بدایه نه نهایه پورې. ابن رجب هم شاګرد دی ابن قیم هم شاګرد دی. الله اکبر کبیره. حافظ مزی رحمت الله علیه حافظ مزی حافظ المزی چا چې دا تحفة الاشراف لیکلی دیم شاگرد دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه کی وی چې زه او علامه مزی لاړو چې کله زمون شیخ ابن تیمیه وفات شو نو مونږ دا هغه مخ کارا کو مونږ خپل کو. فكنت في من حضر هناك هذا البدايه عبارت تھی. فكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ المزي وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته. ما ولا مخکارک او مخکول خپل شیخ ابن تیمیه ځکه د علم لوی غرو ټول عمر جیل کې تیر کړو او ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کله جیل کې نمو هغه ما ته به یو ځای کې مشکل رااله زه به خوشاړو جماعتونو باندې ګرځېدم او دا خپل تندې پوزو په سجده کې ډېر وخت به مې پې لګاو چې الله په دې ځای نه پوهېږم د دې فهم راکړي. او هغه ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وایي چې ما ته الله جیل کې کم مرګري راکړي و که نه ما غي له درس ورکوو نو دې سره په ما چې الله کم علوم کولو کړي دي نو ډېر علما د هغې ارزو کولی شي چې داسې علم مونږ سره هم وي. دا ما باندې الله جیل کې د علم خزانې کولو کړي. دا امام ذهبي رحمت الله علیه د زمانی امام دیم شاگرد دی د چا د ابن تیمیه. او د الله شان ته ګوره د حافظ ابن کثیر په ابن تیمیه ډیر مینو کنه نو دا حافظ ابن تیمیه چې کوم قبرستان کې دفن دی خوا کې وسره د حافظ امام ابن کثیر هم دفن دی. دا یو حسن اتفاق. نو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی شیخ صفدر صاحب هم ته شیخ الاسلام لیکي شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله کشف الباری کې ته شیخ الاسلام وی دا استاد چې په د کفر فتوا لګولې چاو ته شیخ الاسلام وی کافر دی. نو پسونه خلکو دا فتوا چلی دا. نو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیہ وی په دې مجموع الفتاوا کې په کتاب التفسیر کې چې اصح الطرق فی ذالک په تفسیر کې اصح الطرق ان يفسر القرآن بالقرآن چې د قرآن تفسیر د قرآن پایتونو سره وشي. لکه یو ځای به اجمال راغلی نو بل ځای به د هغې تفصیل راغلی. دا قرآن کې هم دا په احادیثو کې هم دا د فقه په کتابونو کې هم
بل ځای کې یو مسله اجمالی ذکر شوی بل ځای تفصیل شوی نو چرته څوک غا اجمالی خبره راوالی نو اعتراض شروع کی بیا لکه تفصیل سره یو ګوره کنه د دې تفسیر القرآن بالقرآن یو مثال باندې ځان پوه کې سورۃ فاتحه وګوره صراط الذین انعمت علیہم مونږ د هر مس په هر رکعت کې وایو کنه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا الله د هغه چا په لار مونږ روان کې چې تا ور باندې انعام کړی دی دا به اوس کوم ځای معلومو اوس تفسیرونه ورپسې مو ګوره قرآن ورپسې تلاش کا سورۃ النساء وګوره آیت نمبر 69 سورۃ النساء آیت نمبر 69 دا یو نمونه ده داسې ډیر شي دي ومن یطع الله والرسول چا هم چې تابعداریو کده الله والرسول او د پیغمبر فاولئک کانوا دغه مطیعين دغه تابعداری کوونکی مع الذین اغا کسانو سره بی انعم الله علیهم چې الله ور باندې نعمت کړي دي د الله په چا نعمت کړي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ایتوی تفسیر القرآن بالقرآن وګوره سورۃ النساء کې څونه ښکلې وضاحت شو دارنګه سورۃ بقره کې راځي آیت نمبر 37 وګوره فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام د خپل رب نه څه کلمې زده کی الکه دې کلمو په اوس بل ځای ته مگر ز قرآن کې لګ تعالی شو کې دلته بې او کنا نو سورۃ الاعراف وګوره اوس الته د هغه کلمو تذکرہ شوی دا سورۃ الاعراف پارا سورۃ البقرہ کې ذکر وشو چې فتلقى آدم من ربه کلمات زدکی آدم علیہ السلام د خپل رب نه سو کلمې دا کمی کلمې وی سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا کلمې وی دلته سورۃ اعراف ذکر کی دا تفسیر القرآن بالقرآن دویم قسم تفسیر القرآن بالسنة بیا د دیم ډېرې نمونې دي د یو آیت تفسیر په احادیثو کې تلاش کول دریم قسم تفسیر القرآن باقوال الصحابه او سلورم قسم تفسیر القرآن باقوال التابعین ځکه مفسرین وایي چې کله مونږ د یو مشکل د قرآن داغه د وضاحت تلاش کو اذا لم نجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنه اذا لم تجد التفسیر فی القرآن کله چې تا د قرآن تفسیر په قرآن کې اونمونته ولا فی السنه نه په سنت کې تعال اومونته ولا وجدته ان الصحابه نه صحابه اومونته نو فقد رجع كثير من الائمه نو ډیر ائمه بیا رجوع کوي فی ذلک الى اقوال التابعین كمجاهد ابن جبر لك امام مجاهد رحمت الله علیه او د امام مجاهد چې دی فانه كان آیه فی التفسیر په تفسیر کې یو نشانی ده امام مجاهد
علامہ سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې ذکر کړي چې اذا جاءك التفسير عن مجاهد رحمه الله فحسبك به. ډیر خلک د صحابه او اقوال نه مني، تابعین به یې سو مني، ته خبر چې دی باندې ډایرک وਹੀ راضی ک. اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه ذکر کړي چې امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې ما سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه ته دا قران اورو، لکه استاد مې مال به سبق خو ما ولا بیا اورو، نو هغه وخت کې اورول د دې زمانه غنتنو دی کې به ټول تفسیر به وسره بیانو. نو بعضی کتابونو 3 کارته ذکر کړي او بعضی کتابونو 30 کارته ذکر کړي چې دی امام مجاهد ابن عمر نه 30 پیره قران ویلي او بعضو 3 پیری لیکلي. نو دی وی چې ما دا قران استاد ته اورو، نو زبا د هر آیت سره ادریدم او ما به تپوس کو. امام زرکشی رحمت الله علیه او سیوطی وی اقوال د تابعین تبرجو کولی شي، نو دی کې بیا دا خبره مې یاد کړي چې اجماع د تابعینم حجت تا. بیا د قران د یو آیت نه به استدلال څنګه کولی شي، دا به څنګه زده کې، دا به ډایرک په خپل خو خزده کې دی ته به اصول فقه ته رجوع کولی شي. استدلال د قران نه د دې سلور طریقې دي. یو بعبارت النص، بل باشارت النص، بدلالت النص، باقتضاء النص. نو تفسیر په څو قسمه نجی، تفسیر په 3 قسمه. نمبر 1 تفسیر صحیح، دویم تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے ستوی ما لا يتوقف على المنقول، چې دا په منقول باندې موقوف نی بل یکون مخالفا منه، بلکې دا نه مخالفی. بیا چې موږ د تفسیر بالرائے قسمونه معلومو کنه هغه ډیر شي دي. سیوطی اتقان کې ذکر کړی ځان ته لګ کتابونه ګوره. علامہ سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې د تفسیر بالرائے ګڼ قسمونه ذکر کړي او دا ډیره لوی ګناه ده. نبی رسول الله فرمای من فسر بالرائے، چا چې د خپل رائے سره یو تفسیر وکړو د ځان له جهنم کې ټکانه تیار کا. دریم قسم تفسیر دی تفسیر بالاعتبار والتاویل. تفسیر بالاعتبار والتاویل داسې تفسیر کول چې د منقول خلاف نی، بلکې چې قرآن کوم حالات واقعات ذکر کړي یا هغه پزان باندې منطبق کول، پزان چسپان کول. که پدیم پوی نشوي نو د قرآن په آینه کې خپل مخ ته کته، یعنی دا دور په قرآن کې کته چې دی دور د پاره په کې قرآن سوی. یو مثال وګوره، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اوس یو سړی په دې کې لګیاري 2 غنټه وضاحت وکړو د ابرهه تاریخ ذکر کو چې ابرهه دی وسره اتیان دی او را روان دی او بیا په خانه کعبه حمله کوي او فجعلهم كعصف مأکول، بیا دی الله تباہ و برباد کو. نو دغه تفسیر وشو. خدا ته اوس په ځان منطبقې دی دور سره لګي وګوره ابرهه
چې د یو د دینی مرکز خلاف کو د دینی مرکز دروانولو په سوچ را روان دي انجام څه شو نو په دې صورت کې د ظالم انجام ذکر کیږي نو دا د دور ار دور سره ولګید چې څوک مسجد مدرسه مرکز تاغي دروانولو اراده کوي الله تباہ او برباد کوي لکه د ابرهه پدی وجہ احمد علی لاہوری رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو عوام په وکوي نو تاسو بزیات تر تفصیل بل اعتبار و تاویل کوي چې مونږه دا وګڼو چې دا قران مونږ ته دا خبرې کوي اکنه سره دا برها بارکه نازل شوی وو دا يهوديانو بارکه نازل شوی وو دا د منافقینو بارکه نازل شو بس دا خو غي ته وو مونږ ته پکې سم نشته ښا زګه یو ناکاره مولوی سیبو بل سکار نو په قران به ګټه وټه کوله بس یو پوه غونته مقتدیو هغه ته ویجی قران کې چرازی ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا نو مولوی سے ورته وی ناکاره حق پرست نو ودا د يهوديانو بارکه دي نوغه امی سړی وته وی بیا د قران کې لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم واقيموا الصلاه دام د هغه دور خلکو د پاره دیم ته پدې کې څه نشته موږ دغه موای حج دویم عنوان د مکی او مدنی سورتونو پہچان د مکی او مدنی آیتونو پہچان مکی کم سورتونه دی مدنی دیگی بعضو نورو تقسیمم کړي حضری آیتونه او دارنګي پیراشی آیتونه چې کوم د نبی اسلام په بستر نازل شوی کوم په سفر کې نازل شوی کوم په حضر کې نازل شوی کوم په هجرت دوران کې نازل شوی بلا قسمونه وتا ذکر کړی دي او د قران سره دون شوق دون مینا چې هغه بیا را جدا کړیم دي مکی آغاز توي ما نزل قبل الهجره چې د هجرت نه مخکې نازل شوی نو دا مکی دی و ان کان بالمدینه اگر که مدینه کې نازل شوی مدنی دی ته نه وی چې مدینه کې نازل شوی مکی هغه آیتونه هغه سورتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شوی او مدنی هغه ته وی چې د هجرت نه پس نازل شوی اگر که په مکه کې نازل شوی او دا خبرم ذهن نشین کې چې بعض مکمل سورتونه مکی بعض مکمل مدنی بعض سورت مکی س آیتونه پکې مدنی بعض سورت پورا مدنی دی خو لږ آیتونه پکې مکی دا سه پکې ملاویږي پکم سورت کې چې د حدودو د فرایضو د احکاماتو د حقوقو او د بین الاقوامی قوانینو تذکری دا مدنی صورتونه کم صورتونه چې پای کې حدود فرائض احکامات بین الاقوامی قوانین حقوق دا مدنی پکم صورتونو کې چې د سابقه واقعات د عادیانو سمودیانو دا صورتونه مکی پکمو صورتونو کې چې د جهاد تذکرہ شوی دا نو دا مدنی پکمو صورتونو کې چې د منافقینو تذکرہ شوی دا نو دا مدنی دی سیوا د عنکبوت نه چې پای کې د منافقینو تذکرہ شوی دا او هغه مکی دی ای کې اډوانسو کې د منافقینو تذکرہ شوی دا پکمو صورتونو کې چې لفظ د کلا راغلی کلا دا مکی دی
او دا په 15 سورتونو کې راغلي او 33 کراته ذکر شوی دا دقه مشرکین ته زور نه ده دی سوي الله تی کلا اچری داسې نه ده اچری داسې نشي کېده دا زور نه وته بالکل داسې نه چې څنګه تاسو وایي کوم سورتونو کې چې آیت د سجدي راغلي هغه مکی دي کوم سورتونو کې چې حروف مقطعات راغلي سوا د بقره او ال عمران نه هغه مکی دي په کوم سورتونو کې چې د انبیاء واقعات سوا د بقره نه نو هغه مکی سورتونه دي په کوم سورتونو کې چې د آدم علی السلام او د ابلیس واقعا ده مکی دي سوا د بقره نه او بعض مشایخ د مکی او مدنی سورتونو معلومولو یو فارموله ذکر کړي هغه ډیره اسانه ده اغي قران کریم او ایسه ګرځي سو ایسه او ایسه قران ګرځي اول عیسی د فاتحه نمایدی پوری د عیسی دغه ځان سره ولیکي ترتیبو دا 114 سورتونه په وېسو کې تقسیم کړي دي اول عیسی د فاتحه نمایدی پوری دویمه د انعام نه تر د اعراف پوری دا سورت انعام نراوالی تر د توبه پوری دریما د سورت یونس نراوالی تر د مومنون پوری سلورم عیسی د فرقان نراوالی تر د احزاب پوری پینزم عیسی د سورت سبا نراوالی حجرات پوری شپږم د سورت قاف نه تحریم پوری او عیسی د سورت ملک نه والناس پوری نو دی وی چې دا ار عیسی د دې لومبنه عیسی مکی ده او ورپسې عیسی مدنی ده څنګه لومبنه عیسی صدا مکی ده او ورپسې مدنی د سیوا د اخیری سینا چا بلا قستا نو اول عیسی د فاتحه نمایدی پوری دا نو اول عیسی کی اغي سورت فاتحه حساب کړی دا نو فاتحه مکی دا اگر چې بعضی ولا مدنی موي بعضی دو پیر نازل شوی دا فاتحه مکی دا نو ورپسې سورتونه د دوی مېسه شو دغه نو بقره آل عمران نساء مائده دا مدنی شو لومبه عیسی مکی شو په لومبه عیسی کې سره فاتحه رااله ورپسې عیسی مدنی شو دوی مېسه د کم نه کم ځای پورې وا د انعام نه توبه پورې نو پدې کې سورۃ الانعام اغم مکی اعراف مکی د یو عیسی شو اخیری عیسی انفال توبه مدنی خبره سمجھته نه راځي دریم د یونس نراوالی مومنون پوری نو پدې کې سوار له سورتونه مکی دي ورپسې نور مدنی دي او پدې رعد او حج کې اختلاف دی د سبانه حجرات فوري پدې کې لومبني دیار له سورتونه مکی دي اخیری 3 سورتونه پکې مدنی دي د سورت قاف نه تحریم پوري ابتدائی او سورتونه مکی او ورپسې له سورتونه مدنی دي او د سورت تبارک الذی د سورت ملک نو والناس پوري نو دا اخیری 2 سپاره دا مکی دي اخیری 2 سپاره دا مکی دي
او اخیری دو سورتونه فلق او الناس دا مدنی دي. قرآن کریم کې کله کله یو ټکی راشي مفسرین وی دا د ازدادونه دي. د دې څه مطلب؟ هغه حروف چې هغه طویل کیږي دا د ازدادونه دي. داسې الفاظ چې د عربو ماهرین لسانیات چې داغي دو معنی او دواړه د یو بل اپوزیټ وي. د یو کلمې دو معنی او دواړه معنی د یو بل خلاف. مثلا باغ یبیع بیعا دا د ازدادو نه دی. په معنا د اغستلو سرم راځي، په معنا د خرڅولو سرم راځي. یو کلمه ده او دو معنی دي او دواړه معنی د یو بل خلاف دي. نو دا کله کله په یو مقام کې دواړه معنی مراد کی دي شي او کله به د سیاق او سباق نه د منقول نه داغي د معنی تعین کی دي شي. بیا مولا، نو مولا په معنا د غلام سرم مستعمل دی او په معنا د آقا سرم مستعمل دی. مالک. حمیم په معنا د ګرم سرم راغلی او د یخ سرم. ایاما وانکحوا الایام منکم، ایاما جمع د ایم دا بغیر د خاون نه خزا او بغیر د خزې نه خاون، دواړه معنی یو اپوزیټ دي. ساحر فساد کون کی، جادوگر تم وای. په مضموم کې دا استعمال شوی چې پلان کې سو کوډګر او منتری دی، جادوگر دی فساد کوي. او ساحر د عالم او ممدوح په معنا سره مستعمل شوی. څه سره؟ زمون پښتو کې دا په دواړو معنو سره استعمالي. الیکه پلان کې ته یو شیخ صاحب راغلو مړ سم جادو یاره، خلک ځان له پوره متوجه کړو سم جادو را باندې وکوي. دا ممدوح معنا ده. الیکه دا پلان کې جادوگر د کوډه منترې کې دالته معنا مضموم ده. نو دې ته ویل کېږي ازداد. څه ته وایي؟ لکه راځي قرآن کریم کې والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. نو دا قروء هم په معنا د طهور سره او چې د طهور اپوزیټي نو خاص ایام دای په معنا مستعمل دي. دا څه قسمه حروف تسوي ازداد. دویم قسمه د قرآن کلماتو کې افراد، الافراد. پدې علماء ډېر کار کړي، پدې کتابونه هم لیکلي شوي دي. خدا دې افرادو د پیژنګلو نه مخکې د افراد کلماتو د پیژنګلو نه مخکې پدې ځان په وکول پکار دي چې کم الفاظ معنی طرف ته منسوبی. امام غزالی وی دا قسم الفاظ پشپک قسم باندې دي. یو تویل کیږي الفاظ متباینه. روح الامین صاحب کا درس کوي خو راځي. کاو په اوس کاو غالي الفاظ متباینه چې د لفظ او د معنی دواړو د یو بل نه جدا جدایي. الفاظ متباینه چې لفظ او معنا د دواړو د یو بل نه جدا جدایي، لکه ارض او سماء، زمکه اسمان، دا د یو بل متباین دي. دا افراد کلماتو د پاره یو تمهید دی.
دویم الفاظ مترادفه چې الفاظ د یو بل نه مختلفي او معنی یوي لکه امراته زوجته حرمه حریم او حرم او زوجا او امرا دا الفاظ مترادفه دي دا درې وانه د دې اطلاق په بیبي باندې کیږي دریم قسم الفاظ متواتعه چې داغي اطلاق د یو جنس په تمامو افرادو د پاره وي داغي اطلاق د یو جنس د تمامو افرادو د پاره وي لکه الانسان شو نو انسان ولی تم انسان ویل شي رزیل تم انسان ویل شي پیغمبر تم انسان ګناهګار تم انسان نارینه تم انسان زنانه تم انسان نو د الانسان غنته الفاظ دې تویل کیږي الفاظ متواتعه دا تقسیم امام غزالی رحمت الله علیه کړی مسلمان تم انسان غیر مسلم تم انسان نو داسې الفاظ دې ته متواتعه وي سلورم قسم الفاظ مشترکه لفظ یو دې معنی مختلف دي دا هم قران کې راځي لکه عین نو عین جاسوس د پارم راغلی د نور تم عین وي د ګټنی تا دیتم عین وي جاسوس تم عین وي چینه تم عین وي لفظ یو دی معنی جدا جدا دیته وی الفاظ مشترکه نو یو الفاظ متباینه شو یو الفاظ مترادفه یو الفاظ متواتعه یو الفاظ مشترکه پنځم قسم دی الفاظ مشککه دا داسې الفاظ چې داغي معنی په یو لحاظ سره د یو بل غونتی په یو لحاظ سره معنی یو شانتی او په بل لحاظ سره مختلفی لکه حیات جن ته وي نو معنی جن دی نو دا لفظ د الله د پارم استعمال شوی فتوکل علی الحی پاغه ژوندۍ ذات باندې ځان سپاره نو د الله جن هغه څنګه جن دی الذی لا يموت پاغه مرګ ناراضی نو دا حیات د شهداو د پاره استعمال شوی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بلکې هغه ژوندۍ دي شهدا ژوندۍ دي څنګه ژوندۍ دي ولکن لا تشعرون په جن دي تاسو نه پوهیږئ دارنګي د انسان د پارم د حیات استعمال شوی
یا اسفا، نو دا په بل معنی کې نه مستعملي، دا په د قیو معنی کې مستعملي. اصحاب النار، اصحاب النار قران کریم کې د یو ځای نه علاوه نور جدا جدا ځایونو کې دا د جهنميانو د پاره مستعمل دي. اصحاب النار البته وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، دغلته د جهنم د گیټ کیپرانو د پاره مستعمل شوی، د دینه علاوه ارزه کې دا د جهنميانو د پاره مستعمل دي. په قران کې الانفاق د یو ځای نه علاوه هر ځای د صدقې کولو د پاره مستعمل دي. هغه یو ځای کم دی په سورته ممتحنه کې راځي الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، الته د مہر په معنی کې مستعمل دي. دارنګ صبر دا بطور محمود ارز صبر مستعمل دی، د دې سو جدا معنی قران کې بل ځای کې نشتا. صوم د روزي د پاره مستعمل دی. نورم سبازي قواعد دی غ بیانو، خو زمونږه د وحدت المدارس الاسلامیه ازلا مردان داغي مسئول اغیم راغلی او زمونږه د ضلع ناظم اعلی صاحب مولانا حاضر کرم صاحب او دارنګي مولانا عارف صاحب دی راغلی دي. نو یو مرګري به مونږ ته یو 15 منټه خبرې مو کی او بیا به مونږ خپل درس جاری ساتو. بس یو 2 منټه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ مفتی صاحب چې دی هغه تعارف وکړو، ضلعي ناظم صاحب دی، ما سره د مدارسو ضلعي خدمت دی او صرف په دې مقصد باندې راوتی وو چې د خپلو ملګرو د خپلو شیوخو دغه درس خیر خبر واخلو. دغه شان زمونږ د ساولډیر کې ډېر ملګري او خصوصا زمونږ د مفتی صاحب محترم شاګردان دي چې هغه الله دا سعادت ورکو چې هغه فضلا شو او فارغ شو د مدرسونه، دوره حدیث الله نصیب کو. نو دغه یو دعوتی یو فکر دی چې ان شاء الله دغه مرګري مونږ یو ځای ته راجمع کو، د دې یو حوصله افزایي وشي او د دې د استادان د شيوخ دا راجمع شي. او نو دای د لپاره مناسب زمونږ د ناظم صاحب دا وګڼل چې روزه کې بیا لږ ګراني او دا روزه ته یو سورې پاتې دي، د ټولو ملګرو خیر خبر واخلو، درسونه وګورو. نو ماشاءالله ډېر خوشاله شو مفتی صاحب دا په کوم انداز چې لګیاو. نو زمونږ هر عالم او هر چې دی نو هغه شیخ صاحب او مفتی صاحب هغې څه ناشنا موادات ته انسان ووري او دې ځای کې دا مشکلات الفاظو د هغې هغه حل نو سر ډېر ناشنا خوند دی کو او وړم غواړي چې سړی د ټوله دوره تفسیر کې چې دی هغه شریک شي او په دې علاقه باندې الله رب العزت مفتی صاحب لاسم یو بلکې زموږ په ټول تنظیم کې زمونږ مرګورو کې دا په فخر مردان باندې مشهور دی. خطیبه انداز کې جدا انداز دی، تفسیر کې جدا انداز، احادیثو کې جدا انداز، د شيوخ استاد دی. نو مونږه دا تاسو د درس کې دا خلل نه واقع کیږو. مناسب هم دا نو چې داسې ډایرکټ رانو تو کیناستو د مرګور ته ما وي هم د درس دوران کې لاړ شو، مرګري به خوشاله شي، درس په مور یو 2-3 منټه او د مرګور حوصله افزایی به وشي. تاسو له الله رب العزت استعداد نورم زیات کی. د مفتی صاحب په عمر کې د الله خیر او برکت واچي، د دې په زامنو کې د الله داسې استعداد پیدا کی او دا مدرسه داسې الله دې له نورم ترقی ورکړي. کو د جنکو مدرسه ده او کو د الکانو مدرسه ده، صرف په دې نیت باندې مونږه دلته حاضر وکړه. دلته نورم زمونږ مرګري دي چې دغه فضله او حوصله افزایی وشي او د دې مرګرو سره ملاقات وشي. نور څه غرض باندې نه راغلي ان شاء الله د اختر نه بعد هغه زمونږ د ټول شيوخ الویل یا کابرین او زمونږ د حلقو شيوخ او سره د خپل فضلا شاګردان دی به یو غونډه کو چې خوشحالي وشي او ملاقات چې دین هغه وشي. اداینه مخ کې چې دینو دا پرې حلقو باندې دوره ده چې مرګرو خیر خبر چې دین هغه واخلو. الله استاسو پر درس کې او پر مهنت کې نورم خیر او برکت واچي. بل یو اهم قاعده کله کله قرآن کریم کې په یو ځای کې یو خبره ذکر شي
نو اغي سرا دویم فعل محذوفی نو دیتا مفسرین وی دا د علبتها تبنا و ماء باردن د قبیل ندی علبتها تبنا ما د خپل اوخه تا پدې می واخه او خوړه و ماء باردا او یخی وب نو یخی وب په سخوري الله اکبر کبیره نو دغلتا یو فعل محذوب ته ادا زموږ په پښتو کې استعمالي وی زما ملمشه چې لګ اووی نه خپل عزت او مدار زما ملمشه چې لګ اووی نه خپل عزت او مدار پتا به اخروم شملې پیاز او سوکړک د جوار نو شملې څوک پچا خوري پتا به اخرما شملې پیاز او سوکړک د جوار نو شملې خو څوک پچا خوري نه نو پتا به اوس کما نو په پښتو کې متفعل محذوب ته خدا د عام لهجونه معلومیږي بیا قران کې راځي وامسحوا برؤوسکم وارجلکم تاسو مساو کې پخپل سرونو نو پخپل خپو مساو کې نو شیعاګانو یو ګوره په قران کې راغلي چې مساو کې په سرونو او پخپل خپو باندې نو خپو مسا د قران نه ثابت دی ودا د قبیلی د علبتها تبنا وما ان باردن ندی وامسحوا برؤوسکم فاغسلوا ارجلکم فاغسلوا ارجلکم پیوینځه تاسو قران کې برازي ولهو ما سکن فی الليل والنهار دا الله په اختیار کې دی آغا سکن فی الليل چې د شپې سکون حاصلې و النهار درزم سکون حاصلې نا ونشر فی النهار دغلت نشر فعل محذوب ته او دا پیل قرآن کې بل ځای کې ذکر شوی وجعل النهار نشورا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا تاسو بسوک بچ کی دا الله نا ک الله در باندې د عذاب اراده وکي او اراد بكم رحمه اک یا اراده در باندې د رحمت وکي نو الله بنو مسوک بچ کی نا منزل الذي يمنع عنكم الرحمه دارنګ نورم ګڼ قواعد شته دي او هغه چې بیانې نو غډیر وختونه اړایو مونږ چونکه تعوذ تسمیه بشورو کو قران کریم به بیا مونږ ته مخ ته پروتي نو داینه مخ کې لګ د قران کریم حقوق او آداب دا لازمی دي ز مختصر حقوق القرآن او دارنګ آداب قرآن اغه ذکر کوما تاسو اغه ځان سره محفوظ اوساته د قرآن کریم په مونږ باندې ډیر حقوق دي حقوق القرآن د قرآن کریم ګڼ حقوق دي نمبر 1 په قرآن باندې ایمان ساتل چې دا د الله کتاب دی په نبی علیہ السلام نازل شوی دی او دا دی دنیا والا او د پاره دار لړډا کوم په خپل ځای کې نه دا یو ضابط حیات دی دویم د قرآن حق د قرآن تلاوت کول ایمان خو په د ټولو شتري د ټولو مسلمانانو د الله کتاب دې مونږ منلې دي خو د تلاوت دا حق څونه مسلمانان دي په جون کې د قرآن تلاوت نه کوي قرآن نه راخلي تلاوت نه کوي دریم حق د قرآن کریم
د قران کریم داسې تلاوت کول چې هر یو حرف د خپل مخرج نه سره د صفات او ادا شي. ځکه د غلط ادایګي سره معنی بدلیږي. بے ځای وقف کول سره معنی غلطيږي. نو تلاوت کول او دریم د قران د حروف دا د دې ادایګي پیجندل. بل قران کریم په خوش आवाजه سره لستل. د قران کریم پایتونو کې تدبر کول، سوچ کول. بل دا قران کریم د خپل جن د پار الله عمل ګرځول. بل د قران کریم تبلیغ کول. ځکه دا د رسول کتاب دی، دا به خلکو ته بیانول پکاري. هذا بیان للناس لتبین للناس بلغ ما انزل الیک. بل د قران کریم حق دا دی چې د دین زیات اهمیت بل کتاب ته نه ورکول. نو وګوره قران چې کوم ځای بیانېږي هلته څونه مسلمانان را جمع کیږي، او که چرته یو زیتا دمان راغلی ګډا کون کې راغلی هلته څونه خلک منډه وي. دی قران د پارسونه ترغیب او مینتونه مسلمانانو قران تراشه پدې کې قبر کې کامیابی ده، آخرت کې کامیابی ده. دلته څونه مسلمانان راځي، سکول او کالج ته څونه مسلمانان ځي. د دې قران نزيات اهمیت بل کتاب ته نه ورکول، اگر که هغه آسمانی کتابي او که انساني کتابي. او بل د قران کریم حق چې په دنیا کې د دې د نفاذ د پاره کوشش کول، یو خپل आवाज لګول چې د قران نظام بسنګ راځي. خو چې د قران نظام دراتلو د پاره چې کم د شریعت طریقه د نوغه لار اختیارول، په خلاف شریعت سره شریعت نه راځي. که یو سړی وی چې د شریعت راولم او د نظام د شریعت او طریقې غلطه ده، خو بعضی خلک پاغې ډیر زیات مطمئن دي، وی مونږه داو که مونږه داو که مونږه داو که. بل ته په شریعت راوستو مکلف نه، ته د نظام شریعت داغه د نفاذ دای په کوشش مکلفه. نو چې هغه کوشش کیږي کنه، نن هغه کوشش نشتا، نو څونه نقصانات دي. حالانکه دا څونه اسلامیک کنټریز دي، پدې کې دا څونه دینی خلک دي، دا یو ځای ته را جمع کیږي. خو چې دا چې څوک را جمع کوي نو دا غنه ولا بیا ځان ته خطرې ښه. د اسلامی ملکونو سربراهان بیا پای کې چې کم تحریکی علما کرام دي هغه دی را یو ځای کیږي چې به دې لپاره مشوره چې په تمام دنیا کې کم ځای کې کلمه ګودي د دې به یو امیر المؤمنین. او بیا به دې کې زما د پارټۍ چې زم مشر امداوم پکې ختميږي، د بل د پارټۍ مشري هم پکې ختميږي، نو زمون انانیت به پکې ختميږي. نو دای د لپاره کوشش نشته. الله اکبر کبیره. دا سه بعضی حقوق د قران کریمو، د قران کریم آداب. یو مطلق ادب دی، یو د قران آداب دی. او پدې ځان پوه کې الدین كله ادب. دا دین اسلام ټول غوري د ادب نوم دی. ها مونږ ادب نه زده کړي، دین سراسر د ادب نوم دی.
ځکه علماوی با ادب با ایمان چې چا کې سونه ادب ډیری نو ایمان ډیری او بے ادب بی ایمان او با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب تاسو به د ادب معنی سره د ادب معنی ځان سره نوٹ کې استعمال الخصلة المناسبة للقرآن استعمال الخصلة المناسبة للقرآن د قرآن مناسب خصلتونه استعمالول د عیسی ابن معاذ رحمت الله علیه قول دی اذا ترك العابد ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين چې موږ نن عنوان تلک سوچو کنه موږ ته خپل بی ادبه معلوم شي کله چې یو عبادت کوون کې خپل ادب پریدي سره د نیکه د دنا نو دی هلاک شو د هلاکیدونکو سره دا ادب یو مشق او تمرین دی پریکټس دی په دې سره انسان لوی فضیلت حاصلوي ارزه کې هر وخت ګورل ته ادب سره دلته ادب سره دلته ادب سره دا روزانه هر وخت یو مشق کول دی ځکه یو شاعر وی لكل شیء زینة فی الورى دا هر یو سیز د پاره یو ښکلای لكل شیء زینة فی الورى وزینة المرء تمام الادبی خدا انسان خایس او ښکلا په ادب کې دا چې دې سونه با ادب وي کنه خلک وی دا بچی سونه مؤدب دی وی لیس الجمال بأصواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب جمال په خو جامو کې نه دی جمال د علم او د ادب جمال دی لیس الیتیم الذی قد مات والده نه دی یتیم هغه تن چې پلار مړ دی بل الیتیم یتیم العلم والحسب بعضی استادان وی چې ادب پر خودو سره شړل راځي سړی کې ادب نی بے ادب شي کنه دې د هغه مجلس ماحول نو شړل شي ابن مبارک رحمت الله علیه یو ډیره عجیبه خبره مفسرین ذکر کوي وی نحنو الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم وی مونږ د ډیر علم نه لږ ادب ته ډیر محتاج یو ډیر علم مزدک او ادب زدک لږ زدک د ډیر علم نه لږ ادب غوړه دی که تاسو سره ډیر شي علوم دي خو تا کې ادب نشته وی کم یو تن چې بیا د ادب د مرکز نه وته یو ځای کې دته ادب ملاویږي تعلیم ملاویږي او دی دا غزې نزی او رضان خپل باټیکولا او مشروط کمار جوړی نو دحله حمارا صغیرا وخرج حمارا کبیرا چراغلی ورکوټ خر راغلی چې وزینو غټ خرزي ایس از دنکو امام شافعی رحمت الله علیه داغه شاګرد ربیعه هغه وی ما د ادب د وجنه د استاد مخ کې وبنه شو اسکلی ها ځکه داغه خلکو نه ډیر لوی کارونه واغستی شو هارون رشید باچا خپل زوی د علم حاصلولو د پاره د امام اسماعی رحمت الله علیه خواته لګلو نو یو ورځ دا بادشاہ د امام صاحب ملاقات تراغی نو د هارون رشید بادشاہ زوی لګیا دی هغه استاد تا وبا چولې استاد غخپل خپې په خپل پاکولې شاګرد د بادشاہ زوی ورته وبا چولې استاد خپه مګلا هارون رشید بادشاہ وته ما خو ته د ادب د کولو د پار را لګلې وي تا خو ادب زده نه کو لکه استاد ته وبو ورچي
اور ته ویو بچی چې په یو لاس دی وبوره شولې او په دې بل لاس به د استاد د خپه مګله دغه ادب دی دا خو ته بیا استاد له تکلیف رسې نو په آدابو کې لومبني ادب د هر مجلس دینی د علم د مدرسې اصلاح النیه د خپل نیت اصلاح کول ذکر نبی علیہ السلام فرمائی انما الاعمال بالنیات چې مونږه درسونو ترازو مدرسو تزو تدریس کو تعلیم تعلم ذکر کو خودنه کو چې نیت پکې زمونږ سي د الله د رضا د پاره چې ګوره بل سنیت مو پکې ني انما الاعمال بالنیات اسنه لکه تدریب ته بزو پیکیج پکې ملاويږي نیت پکې د پیکیجونو مکوا نیت پکې دا کو څه به وورم یاره تدریب دی کنه زم محتاج ما لکه زه خو مولا شوی ما نو زه خو د ذکرې نیت چته نکوم نه لکه د ذکرې نیت پکې وکا نو ځکه چې د پیکیج مې کې ته ملو شنو نور بم په خوشاله او که پیکیج ملو نشو نو خپه خو بنې کنه ذکر تا خو نیت جدا وکنه نو نیت صحیح کول د الله د رضا د پاره او ګوره علما ذکر کوي کنه ډیره ناشنا خبره ده و انما تاتي المعونه بحسب النيات دا الله امداد په نیتونو سره راځي او بل خبره کلک نیت والتا رکاوټونه بیا ضرر نه ور کوي نو چې مونږه تاسو نیت کو د الله د رضا د پاره چې په درس کې به شریکېږم د ذکر په نیت سره دارنګي د عمل په نیت سره د تبلیغ په نیت سره دا به خلکو ته بیانوم دویم ادب التزام التلاوه د تلاوت التزام کول د تلاوت سره ډېر زینو سړی ته پیادو یا چې په قران کې بیا تلاوت ځان ته آداب دي بل طهارت ظاهری او باطینی اختیارول طهارت ظاهری لکه پاک لباس دانا چې په میاش دو درې کې پاکي جامې نه چې سخا جامې او سخا د ډوزي او د خولو بدبو او س او دس نو چې میچاس غړک سخا بین نزي نت طهارت ګورا دا سپیچ کم ځای کې پاتې کیږي دې ځان ته مخ کې لکه وي روي ځان لزه پاک ته خو انسان یې طهارت خیال ساته دا نظافت بل باطینی طهارت باطن خپل وینځل څنګه چې زمو ظاهر تخیری لګي داسې دی اړه تم خیری لګي او دک د زړه خیری د بدن د خیری نه خطرناک دی د زړه خیری سیدی پای کې تکبر چې زه خو سیما ما خو له ست دوري کړی دی او بس ته دار له ډیر شيری زه نور دورې نه کومه زره چانه پس کمم سو حسد غلط عقیده دروغ منافقت دا باول د ځان استل پکاري خپل لبه پاکول غواړي زکه د ګناهونو سرچشمه چې دا دو سيزونه دي هر قسمه ګناه چې پیدا کیږي د دې سرچشمه دو سيزونه دي که چا پدې کابو ولرلو کنه لبه پاکي یو حب جاه او دویم حب با حب جاه او حب باح حب جاه دي ته وي د خپل عزت سره مینا انانیت د مشره سره مینا د اقتدار سره مینا چې زما اډر دی چلیږي او دا حب جا شیطان کې راغلی و انا خیر منو زغورم ددنه نه د ټول مرګرو کې هر مرګري د ځان غوړه غنل چې دا هر مرګري زمانه غوړه دی او خپل مرګري اولیاء غنل
په ملګرو بدګمانه نه کول دې سره با دا حب جا بیماره باندې سړی قابو مومي بیا دویم حب با د خپل شهوات پوره کولو مینا نو بیا یو شهوت د بطن دی او شهوت د فرج دی چې بس د ګیډه کې ارزه مقصدی ښه الکه څنګه سشتا کنه سم ملاویږي کنه څه پروګرام به الکه نو شهوت د بطن سلورم ادب التزام التواضع عجزی اختیارول پنځم التزام التکرار کم سبق چې د شیخ او د عالم نه ووري نو هغه دوهراول چې کم سړی تکرار کوي نو دی د تدریس قابل ګرځي ښا چې څوک تکرار نه کوي کنه دی تدریس نشي کولی بل ادب اجتناب عن افعال القبیحه د خراب کارونو ځان ساتل بل ادب اجتناب عن البخل د شومتیا نه ځان ساتل کده مال شومتیای کده علم چاته مسله نه بیانې د فاسد خیالاتو نه اجتناب کول نمبر ورکوي احترام الشیخ والمشایخ د خپل مشایخ سره داغي سره احترام سره پیش راتلل ځکه که شاګرد ارسونه قابل شي خو د استاد مقام ته نشي رسیدي که شاګرد تشي ارسونه سبق یاد رسیدي نشي مقام ته د استاد بل احترام د کتاب د پزلو خبرونه د کړت کړوت نه ځان ساتل بعد ګنټي په پزول غب سره خرابای بل حفاظت النظر د نظر حفاظت کول بل ادب اجتناب عن حب الدنیا دی غریب علم هم کوي دینم حاصله یو د دنیا په مینا پای کې مست دی دواړه نکیږي د قران پوهه حاصلول او په دنیایي سيزونو کې مشغوله کېدل دواړه د مؤمن پر لکه نه جمع کیږي بل اجتناب عن کثرت الاكل والنوم د ډیر خوراک او د ډیر خوب نزان ساتل دانه چې د ډیر خوراکو کو نو ډیر خوراک سره بیا تند لګي نو بیا ګیډه نورم ډکشي نو بیا سړی د تلو راتلونی نو ناراستیم په کې راشي نو بیا به پروتي هغه طالب پروتو کنه دا سبق ته راتلو نو چاوته وی ولي و یرا کل تو دړې نو ثم شربت چاټه الله اکبر کبیره اکلت دړې شربت چاټه نو لبست شړې او ثم ذهبت الى باړې بیا دغه منډه ترلې ټولې بل ادب التزام الصلوات الخمسه پنځ وخت د منځونو اهتمام کول بل اجتناب عن صحبت الامراء والاغنياء دا چې د امیرانو د مالدارو د اغي د صحبتونو نزان ساتل د ډیرو تلود بازارونو تر دې نزان ساتل بل تسلسل دا غټه د تسلسل ځکه غوړ عمل هغه دي چې لګوي چې همیشوالي پکېږي انقطاع سره به برکتی راځي ښا چې کله بر اعظم او کله بنر اعظم تسلسل ارسم حال راځي کوشش دا کول چې تسلسل نه ماتوم به برکتی راځي او دا ځان له غون جون روټین پکار دی دې بیا استقامت نصیب شيخه او دا بیا که تکلیف پکې راځي هم په خوشاله سره تیری وې زما د عمر سره سما د قران غم په خندا دي تیروم د کم زینه چې سبق حاصلې د اغازه عزت کول د اغازه مشورې سره چلیدل
پزول کارونو کې نه مشغوله کېدل، حق پرست علماء سره مرګرتیا، د صبر اهتمام کول، د قرآن د آدابنا د قرآن په اول کې تعوذ ویل، دا یو ادب د قرآن. دا ادب قرآن کریم ذکر کی سورۃ النحل آیت نمبر 98 وګورئ. سورۃ النحل آیت نمبر 98 ادب د قرآن. سورۃ النحل آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کله چې ارادو کې د لستو د قرآن فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. د قرآن کریم د شروع کېدو نه مخکې د تلاوت نه مخکې سوایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په دې وجہ امام سیوطی اتقان کی وی وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. دویم ادب د تعوذ نه رستو تسمیه ویل. څنګه دا آداب قرآنی دي، د قرآن آداب، یعنی قرآن په اودس کې راغستل دای بل ادب. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79 کې راځي لا یمسه الا المطهرون. ګوتې به نه وړي دی قرآن ته مگر پاکان خلق. اگر چې د دې یو مطلب مفسرینو یو بلم لیکلی ډیر ناشنا، هغه په ادب کې راځي لا یفهم بالقرآن. د قرآن پوهه نشي حاصلولی مگر پاکان. چې عقیده دې پاکه ده کنه چې پاک سړی طالب الله د قرآن فهم درکوي. بل مسواک کول. امام ابن ماجه یو روایت ذکر کئی ان افواحکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک. خلپا کوا د مسواک اهتمام کوا د قرآن در آغستون مخ کی. بل ادب قرآن خاموشی سره اوریدل او ورته خاموش کې ناستل. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وګورئ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دی آیت کې دو آداب د قرآن بیان شوی. اذا قرئ القرآن کله چې لوستي کیږي قرآن نو سکول پکار دی فاستمعوا له دا توجه سره اوریدل پکار دی. فاستمعوا توجه سره وتوکید. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له کله چې قرآن کریم لوستي کیږي نو فاستمعوا له یو ادب دا اوره او اسی عام اورید نه د اوریدو اراده ورته کوي چې کم اوریدل دای د پاره قصد او اراده وشي ته استماع وي. او دویم وانصتو چپ ورته کینه دانه چې دوران قرآن تاسو غپ او شپ او زوق کوي. فاستمعوا له. بل ادب د قرآن په آیتونو کې تدبر کوي. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. سورۃ صاد آیت نمبر 29. اتم ادب
سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 وګورئ. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. دی ادب باندې لک توجه کې الله فرمای سأصرف، مفسرین معنی کوي سأمنعهم فهم کتابی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. سأصرف عن آیاتی سأمنعهم فهم کتابی، د خپل کتاب د فهم نظم نکوم هغه څوک چې تکبر کوي. نو قران کریم تکبر والا سړی ځان ته نه پریدي ښا چې لغون ته معمولی په پنجو ګرځي قران ډیلیټ کوي اخوا کوي ځان ته نه پریدي. کله کله ډیر خلک ډیر اخلاقی می خو تکبر پکې، نو الله ته د قران فهم نه ور کوي ښا د لوی نزان ساتل چې یم نو خزی موضوع قابل موضوع دائم موضوع دائمه. د امام شافعی د مفتی شفیع رحمت الله علیه بارک راضی چې هغه کله په یو لار تیرې دوه ته په لوډ سپیکر به چې د درس یا د بیان आवाज راتلو نو لږ بہت ایثار شو چې لږ وورم ښا، حالانکه د غټو علما او شیخ او مفتی وو د شاګردان یو، نو قران ته عاجزی پکار ده. پدې دې باندې تفسیری مدارک والا عجیبه خبره ذکر کړي. سأصرف عن آیاتی عن فهمها. بیا وی قال ذنون مصری وی اب الله، عبارت ځان سره نوٹ کې تفسیری مدارک د دې آیت لاندې. سأصرف عن آیاتی الذین، نو غوی اب الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن. ډیره قیمتي خبره ده خو توجه مشته کنه کوده سړی ورځ غیر حاضرو کې بیا سره ته ودود کیږي تاسو خیالي. اب الله انکار کوي چې عزتمن کی زړونه د باطل پرستو د قران کریم پر ازونو سره. یو سړی کې باطل پرستی ده الله دا غزړه هغه نه عزتمن کوي ښا. الله انکار کوي چې عزتمن کی زړونه د باطل پرستو پر ازونو د قران، او دا رښتیا خبره ده. دا چې ته د قران خدمت کې نو تا ته پته لګي د باطل پرستو زړونه الله د قران پر ازونو نه خېسته کوي. چا کې چې باطل پرستی راغله کنه په غلطه خبره دې کله کولاړي تو تبکیانه وای د لا نسلم په ډېرې کینی چې نه منم د دې علاج نشتا. الله اکبر کبیره. نو دا تکبر د انسان د فهم سلیم نه محروم کوي او د علوم الهیو نه محروم کیږي متکبر سړی. نو د قران په فهم کې لوی رکاوټ تکبر دی. امام سیوطی هغه ذکر کوي چې قال الزرکشی فی البرهان، امام سیوطی رحمت الله علیه وی امام سیوطی رحمت الله علیه هغه وی قال الزرکشی فی البرهان. ګور حواله ور کوي چې امام زرکشی برهان کې وی، او دا خبره د علامه ذهبی کتاب دی د اصول القرآن بارکه التفسیر والمفسرون. د اصول قرآن بارکه ځان له کتابونه را پیدا کې د البرهان شو د الاتقان شو. نو دا عبارت د الاتقان کتاب هم دی، دا د البرهان کتاب هم دی، دا د تفسیر والمفسرون عبارت هم دی.
چې د قران کریم په هم چاته نه حاصلېږي نو هغه یو سو اوصاف ذکر کړي چې پچا کې دا کارونه راشي کنه هغه ته الله د قران په هم نه ور کوي یو وفي قلبه بدعه چې د چا پړه کې د بدعت سره مینې ایبک سلويختي او جمعه ما خامونه نه ګوري خو چې بس الغټ من الغټ ولو کان پښو سر او چې بس سره تعالو اندې کوي د چا پړل کې چې د بدعت سره مینې د الله د قران په هم نه ورکی ګوره په دنیا کې بدعتي سړی په قران نشي پوي دی لګیا به ضرب پکې کوي او کبرونه دویم د چارړه کې تکبر دی ځان لوی غني په پنجو ګرځيخه دو ټکی نه دي زده کړی او تکبر پکې رالو د الله د قران په هم نه ور کوي دریم او حون د خواهش تابعداري کوي سلورم او حب الدنیا دنیا سره ډېر مینا ده پنځم وهو مصر علی ذنب په ګناه باندې همیشواله کوي بل کمزوري ایمان والده کمزوري تحقیق والده تحقیق نه کوي ځکه تحقیق کې به وخت پکاري راویان به قتل پکاري کټک کراو کوټو پکې معلومول پکاري دړو زوري نشته مړک سوک ضعیف روایت ویو چرته یو ضعیف روایت براغلی یو چلکا د شعبان پشپ باندې بشپرونه وی او بیا ورو جنی سه او یو روایت د داغي جرح نشي کولی بس مړی بس اړیا جان دړو زور مو نشتا نو بیا داغي د پاره اعلانونه او ټلیفونونه لکه ګوره شب بارات دی او شب قدر دی او شو قدر دی او لکه دین اسلام کې د دین علاوه نور اهم کارونه دي داغي ترغیب نه چلے پدې باندې پوسټونه کوو او روایت ضعیفه را جمع کوو خلکو کې اولوی دوګوره میډیا کړه او که چاته یو حق پرست هغه سم خبرو کې نو تی خلاف کوو په ضعیف روایتونو سره کوو بیا نو دا ضعیف التحقیق د قران په هم د الله نور کوي یا سړی اعتماد کوي په داسې یو کس لیس عنده علم یا یو سړی په معقولاتو کې پاغي کې چې کوم دی ورنه نه ہوتے دی بیا علامہ سیوطی وی وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض الاتقان او د زرقانی کتاب د مناحل العرفان ام د اصول کتاب دی اغم دا خبرې لیکي ولا يناله دا علم د تفسیر د قران نه حاصلېږي من فی قلبه بدعه چې پړه کې بدعت دی تکبر دی د قران کریم بل ادب قران د ایمانت از دکن وغه ایرولنا دوره دیو کا ترجمه دیو کا حفظ دیو کا تلاوت د زده کو دا به ایرینا دا ګوري جرم دی ښا د قران کریم بل ادب قران کریم په پاک زی باندې کې خودل او پاک زی کې لستل د قران کریم بل ادب په دمدم لستل په آرام لستل الله رب العزت فرمایي ورتل القرآن ترتیلا قران غوري په دمدم لزان ته مخلاص وا بل قران کریم تخپل زړه متوجه کول قران کریم اوریدو تخپل زړه متوجه کول صرف په وګونو نه القاء السمع مع شهاده القلب لکه سورۃ قاف وګوره آیت نمبر 37 سورۃ القاف آیت نمبر 37 ادب د قرآن ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید پدې قرآن کې نصیحت دی خو چا د پاره چې داغه زړه متوجی کنه له قلب
زړه متوجه دی وګم ورتګ دی او دی حاضرم دی بل ادب د قران د تعلیم او تعلم چاته قران ورزدکه یا حاصله نو په داسې وخت کې داسې کیفیت جوړول چې د دې قران والا نظر د الله په ذات وي د ټولو توجه د الله په ذات وي چې دا د غلوی ذات کتاب دی چې موضوع ته ناست دی چته زو چته د الله کلام ته دا خپل یو سوچ توجه برابرولو چې توجه د الله په ذاتی بس د بعضی مشایخ مبارک راضی چې قران به راواغس به او شبشو به هاذا کلام رب دا د بادشاہ کلام دی دا زما د رب کلام دی اور سره دا کیفیتم جوړول زدا الله کلام میں راواغستو راغلی موته د بادشاہانو د بادشاہ خبرې دي الله مجھے دیکھ رہا ہے آغا ذات راته ګوري د الله کتاب میں راواغستو بل ادب قرآن ته ناست سره د خشوع خضوع آثار په ځان تواری کول دې سره زړه کولاویږي زړه ته د ایمان رڼا داخليږي امام نووي رحمت الله علیه د قرآن په آداب او کتاب لیکلي التبیان فی آداب حملة القرآن وړه رساله ده هغه کې وایي چې ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمایي چې 15 سيزونه دې کې د زړه علاج دي دا د زړه دارو دي 15 سيزونه امام نووي رحمت الله علیه التبیان نومي کتاب کې ذکر کړي چې ابراهیم خواص وایي چې 15 سيزونه دا د زړه دارو دي یو قرآن خشوع خضوع سره لستل اس بے پروايي سره نه خزان ولا برابرول خشوع خضوع په تکلف سره ځان کې خشوع خضوع راواله دویم د ګیډه خالی والی په مړه ګیډه نه پناره ګیډه دریم د شپې ویخ پاتې کېدل یعنی سیسا د شپې ویخ پاتې کېدل او پای کې الله له جړا کول بیا د خپل حال ګوره بل د صالحین مجلس کې ناستا او په وخت د چربان کې الله لزاری کول بل ادب د قرآن د لستو په وخت کې الله ته جړل سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 وګوره سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا پریوزی دی پخپلو زنو پدا سے حال کې چې جڑا کوونکی او الله زیاتی دی لره نور خشوع جڑا نه درځي د جڑا شکل جوړوا باکو تباکو باندې عمل کوا باکو الله له جاړي ک جڑا نه درځي نو تباکو د جړه شکل جوړاوه بل ادب شپاړسم ادب چې کمزه د جنت تذکرہ راشي الته کې د الله نه جنت غختل دا ذهن سازی هم ته ګوره قران کوي چې جنت را روان دی جهنم را روان دی نو چې کله د قران کریم ته ناستي نو دا صفات انسان کې پیدا شي کله چې قران کریم تعلیمات او رواج ورکولی قران درسونه یې پځي نو معاشره کې امن راشي د خلکو د خالق سره تعلق راشي الله ته رجوع راشي
الله له توجه پیدا شي نو بیا د دې انسان الله حفاظت کوي او کله چې د قران کریم نه لریوالی چې سونه د قران نه د دین نه لریوالی دون په انسان کې زناور توب او درنده توب را دن کیږي ښا بیا اخرت یې بیا دون جهالت انسان کې راشي چې مونږ او تاسو ګورو کنه چې د قران د درسونو نه لریواله دي د قران د تعلیماتو نه لریواله دي نو د الله نه لریواله دي نو بیا په پسونه تباکیږي خلق بچیږي وی رب باران ودا خود غرض د رب خبره نه مني او د رب نه باران غواړي بیا باران نه کیږي چې کله د باران ضرورتي نو بیا باران نه کیږي داولی د الله نه لریواله دي د قران او نه لریواله د الله نه لریواله الله سره تعلق نشتا دون جهالت په معاشره کې خور شي تاسو پرونو کته یو تن را لګي سلور بچي علالي سلور بچي اسونه د ظلم انتها ده مونږ وي په خوا به لونه ژوندې خولې کنه نو دا سلور بچي علالول بیا خودکشي کول دا به علمینو دا به مسلمانی دا څنګه ذهن جوړ شو دا د جماعت نه لریوالی دا د قران نه لریوالی دا ازار غټلی دا قسمه خلق نو دون نقصان سونه لوی سانحه چې دا یو کور 15 جنازي وزخه او ځانم تباکی خودکشي کوي بیا داولی دا د قران کریم نه لریوالی کله وی دیږي کې وګورا پلار راولګي دو او ماشومه بچي هغه ژوندې خخه په 2025 کې موږ د جاهلیت د دور کیسې کوو هغه د جاهلیت دور خو د قران راتلو سره دور د اسلام وګرځیدو نو دا خو دور د اسلام دی خو چې کوم ځای کې قران نشته نو الته بیا غ جاهلیت دی نو بیا سړی را لګي نو ژوندې لور خخیه دا خو الله والا خلق وغي په مقوره سي ده هغه د قبر نه جنیر وسته ژوندې او لا ژوندې ده دا د قران نه لريواله اے مسلمانانو اے علماو دی قران ته رواج ورکې معاشره کې دا حالات بن را پیخيږي نو دا قران دا چې سړی ولي پدې کې د جنت تذکرہ راشي نو ځان له جنت په زور را مخه تکول د جنت نعمتونه د جنت باغونه د جنت خوشاله اے ربا دغه جنت د نغواړم ربا نو الله سره به تعلقي او چې کوم لري د جهنم تذکرہ راشي نو اغازه کې د جهنم او د عذاب نه پناه غوښته دارنګي بل ادب د قرآنی کریم د الله نه سوال کول چربا د علم پرنام منور کې د علم په عطر میں معطر کې د علم په کلمې مزین کې ربا علم د نغواړم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی اے محبوبہ سوال کوا چی ربی زدنی علما اے رب ماتا علم سیوا کی نبی علیہ السلام بدعاگانی کولے اللہم انی اسألوک علما نافعا یا اللہ علم نافع دا نغوارم تم دا اللہ نا دا قرآن علم غوارا اللہم نور قلبی بنورک اللذی انزلت به الفرقان یا اللہ علم منور کے دا قرآن پرانا سرا مونږ د الله نه د علم سوال کوو اگر ربي زدنی علم هم نوایو د الله نه د علم سوال کول بل ادب په قرآن کریم باندې عمل کول په قرآن کریم باندې عمل کول بل محترمو د قرآن کریم د زده کړې د پاره مهنت کول مشقت کول د علم د پاره خواري او مهنت کول شوګيري کول ځان کړهول وی العلم عز ولكن يحصل بالذل دا علم ډېر په ذلتونو سره حاصلي کله د چا وینا او د چا کنزلو کله چړنی دیو کله وې تیار یو خوړاو کله وې وظیفه یو خوړیو دیو کو
علم د ډېرې زمانه سیز دی ښا د علم باندې به زمانه لګي دا د عمر سیز دی وی چاته چې مور ناری وخی کوړه دي زینا دا علم دا به مسافرې غواړي العلم فی ذل وجوع وبعد من الاباء والاجداد والوطن دا وته مسافرېم کې ګران کار دی وی پہلے میں خاک ہوا پھر مجھے میں خانہ ملا تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانا نہ ملا نو د علم په حاصلولو کې مهنت کول مشقت کول ګوره صحابه کرامو کې د یو حدیث د پارا سفر راغلی دی ښا رحل جابر بن عبد الله الى عبد الله ابن انیس صحیح بخاری کې راځي چې جابر بن عبد الله رضی الله عنه د عبد الله ابن انیس خوا ته لاړو یوم یا سفر کو د یو حدیث د پاره د یو حدیث د پاره یو میاش سفر بل صحیح بخاری کې او روایت راځي یو صحابي دی هغه واده وکړو چې کله ډوله موله را لکنه یو زنانه ور کړه رااله وته وی تاسو خو دواړو واده کو تاسو ته پته شته ما دی الکتم په ور کړیو جنیل مم په ور کړی وخت دی خونه لنګه مکنه په خوا به دی ویلیو کنه او زغي واده کو اوس ګوره دا که زمون خلک دلته کې زمون خلک بیا ځانم کافر کوي تپوس نه کوي ډیر مسلمانان شتا هغه خزو له 3 طلاق ورکړي خبره خزو خاون وي غږ مکو ګوره بیا خلکو کې شرمېږو نو خپل آخرت هم تبا کوي او دنیا هم تبا کوي د مسلې تپوس نشتا التدک صحابی عالبن عقبہ بن عامر نومې دی اغراغ نبی علیہ السلام ته د دې مسلې د پاره بلا شي سفر وکړو کو دا الله رسوله کیسه را پیښه شوې ده څه کیسه ده چې ما وادو کو نو یو بوډۍ رااله نو هغه وایي چې ما خو تاسو دواړو لپې در کړي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس بر دې سمځي چې دا خبره پکې وشوه اوس کستاسو د دواړو زندگی روانه می کنه نو دا خبره پکې وشوه نو رستو به خلک خبرې کې چې دا وګوره د خور سره نکاح کړی دا نو بس هغه صحابي راغی هغه بیبي پرېښه او دا او دواړو جدا جدا ودونه نورو کبیا د یو مسالې د پاره سفر مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی دارالعلوم دیوبند کې استادو او دا پتاوه دارالعلوم دیوبند مرتب کړی دا ماسختانه مطالعه کوله نو دی خو د عیسی علی ثواب بارکه او ته حدیث مخه تراله یو تن راغې نبی علیہ السلام نے تپوسو کو مور میں مړه دا هغه پیسې خیرات کول شم او کنا سو کم پیغمبر راوي چې د وبو تنظیم وکا اې دا به ثواب رسیږي نو دیوی قرآن کې چې الله وی چې لیس للانسان الا ما سعى انسان ته بس صرف د خپل هغه مهنت سره ملاويږي نو چې دې مړ شو دا مهنت خو بل چا وکړو نو قرآن کې یو شان خبر رااله او حدیث کې بل شان تراله سړی پریشان شو دې د شپې را روان شو د شپې د دیوبند د تهجد ټیم ته غنګوه ته ورسېدو دا کوم دی چې دا کابر پاتې شوي دی دا کلو نمونه ډېر خوند کوي ښه تانبون او غنګوه او سهارنپور او دیوبند او غنګوهی رحمت الله علیه تاجر د پاره تیاری کو دا یو خپې وینځل پوره کړی او دی بل خپې ته منتقل کېدو د وینځلو د پاره هغه ته متوجه کېدو چې دا سی وی کته الیک عزیز الرحمن تا ټیم څخه د شپې را روان شوی دا خو هغه دیږي او مسله را ترا پیغه شو بیا آرام نه راتلو موږ خو غم کې نه تیرو مړه مسله نه مسلې خو دی الله اکبر کبیره
وته وای سم مسله ده په وینځلا او وای سم مسله دی او ته وجدي سال ثواب بارکه قران کې راځي ليس للانسان الا ما سعى او احادیث کې سال ثواب احادیث راغلي غنګوهي سے خپم وینځلا وته وی زی زرمان دی کې څه مشکل دی اغه ليس للانسان دا مراد سعی ایمانی ده او دلته سعی عملی ده نو کبل څوک عملو کی نفلو کی دعا غواړي خیراتو کی نو مړو ته ثواب رسیږي البته کدی کی ایمان نو د بل چا ایمان پیدا نه ور کوي ليس للانسان وی جی بالکل پوښوم ښا خدای یو مسالې د پاره د شپې سفر د علم د پاره مشقت کول ځان کړهول د الله رب العزت وعده ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څوک چې ما د پاره ځان کړی کنه دا تاسو چې ګوره د مدارسو کې واړه واړه بچی د دیدم مور پلار یادېږي او دیم د مور پلار یادېږي ادا ماشومان لګي مور ورکوټي د طالب کما اوس د ماخام ډوړې د وښ کو سره خورما دا لګي دا قرباني مونږ سره مدرسه کې یو ماشومو هغه پلاری چاته کیسه کولا وې دا یو بچی مې وو وې چې ما واستن سملاستم نو ما با دیوال تمخ کې او دی بچی په سم ډېرو جړل دی بچی په سم مې و جړل بیا مې الله له مضبوط کو دغه دغه یو بچی مې وو ځانه مې جدا کړو دارنګ دک بچی بیا حافظانم شي او قاریانم شي او د دنیا آخرت د عزت سبب وګرځي بیا نو قربانی بکې طالب هم قربانی کوي دانه چې د کتاب نشتا او طالب علم او عالم د دې په تسلسل ساتي دی په مطالعه کوي دانه چې په مدرسه کې منبت درس نظامی کتاب اړوم تکرار بکوم بیا به کتاب نه رالم تفسیر به نه رالم اس مطالعه به نه کوم او خدای علم می نصیب کیو نصیب می نه کې د امزول پیغورونه او چې به علم کوړه زم جړه راځي نه لک ځانم کړه کنه مشقت کوانو د علم په حاصلولو کې مشقت کولو خوبونه قربان کولو آرام او سہولتونه قربان کولو او په دې عنوان چې څوک نور کار کول غواړي کنه بهترین طالب علم کتاب لګ ګوره پای کې دا ګڼ واقعات را جمع شوي دي نورم ګڼ آداب شتا د حاملین قرآن د پاره بعض آداب ځان سره نوٹ کې آداب د پاره د حاملین قرآن نمبر 1 خلق الحسن خیستا اخلاق د قرآن والا دی کې بخیستا اخلاقی ګوره ښا دانه چې په خله کې وروړي دی طالب دی د طالبہ عالم سے دی عالم فاضل ده او په خله کې وروړي په تمیز خبره نشتا په خله کې جی نشتا په مورم یو غړم ورناري کې خله سره چې کم دین اوس په تړلې دی په پلارم ورغړم په مشرم ورغړم نه مشر نه کشر نه عالم بس ورغړم ناره کوا دا ګور یاد ساته دا دیندارو خلکو تخون نه ور کوي خيسته اخلاق او بیا په خيسته اخلاق باندې مستقل کتابونه لیکلي شي ښا یو کتاب علامه اجوری رحمت الله علیه لیکلی دی اخلاق العلماء او زمون د نستی مفتی صاحب د خپل روزۃ الاسلام نسته نه چاپ کړي چاته پته نشته چې دا کتاب چا چاپ کړي دی دا د پخوانی کتاب دی اخلاق العلماء د علامه اجوری رحمت الله علیه پنیټم دا کتاب ملاویږي الله اکبر خیسته اخلاق څه مطلب والکاظمین الغیظ غصه بس کی والعافین عن الناس معافی بکې او په دې باب کې هوګن واقعات دي او په واقعاتو کې یو واقعا ولیکي او نور واقعات زین الخطبه کې دا راجمع دي ښا حدیث پاک کې راځي کنه خیسته اخلاق مبارک نبی علیہ السلام جمعات کې د باندونا یو صحابي راغلی دی د جمعات په دې میز کې ودرېدلې دی او په غزې میچا زرا پرې خودي اسی سمو خیال دی
دا که مونږ او تاسو دې زمانہ کې زمونږ خو خلک یاره که د جومات ته ماشوم راغی منډې والې روانې کولو هغه پوچه خوله مونږ خوځو بیا زمونږ د سپینګیري مشران خو هغه ناروا هغه کنزله د مور کنزل جدا او د خور جدا او د پلار دا او څه چې څه مو په خولې راځي هغه ورته وایو او دا هغه خلک زیات تروي که نه چې دی په کور کې چون نشي کولی چې ښځه ورته وایي کینه نو دی کینی چې ښځه ورته وایي پاسه نو دی پاسي دی میچازو ته هم د ښځې اجازت نه بغیر نه ځي نو هلته ورباندې ښځه سترګې راوباسي نو کنزل وینا والا ښځه وکړي نو دی غریب ته واغستې خو ښځې ته خو چون نشي کولی نو دی راشي په جومات کې په ماشومانو خپله غوسه وباسي وایي دا ما ته پته وایي ته بل ځای نه غوسې خو بس چې اوبه ځي نو په کمزوري ځای ورځي که نه یعنې که ستا خو ګیره سپینه شوې ده ستا خو غاښونه اوتي دي خپې دې قبر ته ځوړندې دي د خپل آخرت غم وکړه تیاری وکړه نو هغه بانډو والا ملګری راغلی په جومات کې میچا دې شروع کړي صحابه کرام په ور منډې کولې چې دا څه کې لیکا نبی علیہ السلام مرګ ورته دې پرېږده وی چې خزان تش کی ښه پرېږده وی چې کله هغه میچازې مکمل کی که نه نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی چې اله اوبه راوړی بوکې ډکې راوړی په دې پیشاب ور واچوئ نو هغه میچازې پاکې کې بیا یې هغه راوغوښتو ورته وایي ملګریا دا جوماتونه دي دا د الله کورونه دي په دې کې خلک عبادت کوي دې کې خلک تلاوت کوي دې کې خلک ذکر کوي دې کې خلک میچازې نه کوي ښه او ته یې ښه دي څونه ښایسته په خبره پوه شه او چې دا پې اوس ورمنډه شوی وي که نه ورمنډه کړی شوی او څو څپېړې والې وي دا ښه خبره نه وه دا مونږ ته نبي علیه صلات وسلام اخلاق او آداب خیو الله اکبر کبیره بل یو حدیث پاک کې راځي امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی معاویه بن حکم سلمی رضی الله عنه وی ما موږ کولو نبی علیہ السلام سره نو ناسا په یو تن پرینجې وکړو په مانځه کې پرینجې یو تن وکړو نو ما ورته په مانځه کې پتیزه وی یرحمک الله سړی په دې راوړېدلي که نه ما ولا مانځه کې وی یرحمک الله نو دې خلکو راته په مانځه کې داسې داسې کتې وایي دا د کومې غاړې باندې چې راغلی دی دی په مانځه کې یرحمک الله ووی نو یې ما له سمه غوسه راله نو یې ما له په دې مانځه کې وی چې و میندې در باندې بورې شه تاسو چې د په سترګو نوم دي ما ته ولې بک بک ګورئ دا به څه جرم کړی دی ما شانکم تنظرون الیه صحابه ورته وایي سوی وته چې چپ شه مانځه کې خبرې نیغې هلکه ادیو تاسو ما ته ولې بک بک ګورئ صحابه ورته وایي په مانځه کې ورته اشاره کوي چې چپ شې سړیه هغې زه چپ کولم هغې زه خاموش کولم چې زه پې پوه شم چې دی خو ما ته اشارې کوي نو زه غلی شوم نبی علیہ السلام منځ کو الله اکبر دا که مونږ یو داسې په ایمان غصه او کنزل به کوو که به نه کوو چې که دا څه مانځه کې دی خبرې راتلې ته خو په مانځه کې خلکو دی څه ما پسې بک بک ګورې زه مو په سترګو نیم لیدلی نبی علیہ السلام چې سلام جار باسلو دا صحابي اډوانسو کې وایي په بی ابي هو و امي زما پلار او مور دې د پیغمبر نه قربان شي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه قسم دی په الله ما د پیغمبر نه خسته معلم نه مخکې لیدلی او نه رستو په تعلیم کې ما قهرني ما ته غصه مو نه کا ولا ضربني زه هم نه والما ولا شتمني ما ته بدر د مو نه ویلې ما ته وی ان هذه الصلات دا منځونه چې دي کنه په دې کې خلک خبرې نه کوي ښا په منځ کې خو سبحان الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم الله اکبر او قران ویلی ښا دا صحابي سوي په والله قسم دی په الله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه
الله دې موږ ته داسې اخلاق را نصیب کړي. نو دارنګې دا به د قرآن والا اخلاقی. د عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خبر امام نووي ذکر کړی دا چې ينبغي لحامل القرآن د قرآن والا د پاره سو خبرې پکار دي چې او پی جندي شي د شپې، یعنی دی به ویښ وي الله له بجړاګانې کوي کله چې نور خلق ودي. الله اکبر. او دی به پی جندي شي د رزي کله چې د خلکو کوجي د دبه پکې روجي، دی به عام ورځو کې نه پلی روجي نيسي قرآن والا. دی به پی جندي شي په خفقان کې کله چې خلک خوشاله دی به داسې غمزده یو. په جړا به پی جندي کې دی شي نور خلک خاندي دی جاړي. په خاموشه به پی جندي شي نور خلک بکواس کوي. دیو په خشوع پی جندي شي چې کله خلک نور دوکې کوي. بل فضیل بن عیاس وی د حامل القرآن د پاره دا پکار دی چې دی به مخلوق تخپل حاجت نه ښکارا کوي، نه بادشاہانو ته خلکو ته خپل حاجتونه نه ښکارا کوي، بلکې د خلکو حاجتونه به د سره پیوستي. دارنګه دا ګڼ نور د حاملین قرآن د پاره آداب دی، اخلاق دی، هغه موږ زین الخطبه کې را جمع کړم دي، التنه ګوره. ان شاء الله سبا د خالی ورځ دا سبا تبا فاتحه شروع کوو. نو نور ملګرو له هم دعوت ورکې چې نور ملګری هم د سورۃ الفاتحه په آغاز کې شریک شي. اللهم صل علی سیدنا محمد.